الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم آدم درنو خوږو مسلمانانو پښتنو ورونو، الله تعالی د ستاسو د ماشومانو د ستاربندي د محلې والا، ستاسو د بچو د نوسو د رشتہ دارانو یا د اسې متعلقینو، دا د الله تاسو ته، والدینو ته، د دوی استادانو ته، د ټولې محلې ته د الله تعالی مبارک کړي. معززو، علم د الله په نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت دی، او دا علم الله تعالی هغه چاله ورکوي، د خپل کتاب تعلق هغه چاله ورکوي، نسبت د خپل کتاب هغه چاله ورکوي، د خپل کتاب د هغه سړي په لاس کې ورکوي، د هغه سړي په سینه کې ولا ځای ورکوي، د هغه سړي په ژبه باندې راولي چې د چا باندې د الله تعالی رحمت را نازل شي او چا سره د الله تعالی محبت پیدا شي. ګوره معززو، مونږ نه په هر حیثیت سره ښه او اعلی خلک په دې دنیا کې په لکونو، په زرګونو، په کروڑونو شته. داسې خلک په دې دنیا کې موجود راغلي دي چې الله تعالی ولې جسمانی صحت ورکړی دی، ښایسته ښایسته د زور او د طاقت وجودونه الله تعالی ورکړي دي، بیماری پې په کلونو باندې نه راځي، جسمانی تکالیف پې نه وي، د ذهن او د دماغ او ټینشن پې نه وي راغلی، یو قسمه بیماری په هغه انسان باندې نه وي. داسې په زمونږ په معاشره کې، زمونږ په دې کلو کې، زمونږ په دې وطن کې په سوونو، په زرګونو، په لکونو خلک شته چې هغوی له الله تعالی صحت ورکړی دی. دا د الله ډېر لوی نعمت دی. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه نعمتونه دي چې انسان د هغې په قدر باندې نه پوهېږي، خو چې کله دا لاړ شي نو انسان په هغې باندې بیا پیشي چې دا ډېر عظیم نعمتونو. یو صحت راغلی دی او یو فراغت راغلی دی. صحت د الله تعالی نعمتونو کې نعمت دی، او چې سړی فارغ یو د دین کار کوي، دا د الله تعالی په نعمتونو کې یو نعمت راغلی دی. نو موږ نه ډېر خلک شته چې هغه موږ نه په وجودونو کې صحیح دي، بیماران نه دي، او ډېر خلک رانه په دې جهان کې داسې شته چې ډېر ښایسته ښایسته رنګونه والا الله تعالی ورکړي دي. مسلمانانو کې هم شته او کافرانو کې هم شته، بلکې په کافران او انګریزان خو ډېر زیات ښایسته راغلي. ډېر لوی خلک داسې شته چې هغه مونږ نه په مالونو کې ډېر اعلی دي. مونږ چې د هغوی دا بنګلې وګورو، زمونږ د خلکو عادت دا دی چې مونږ همیشه بره سړي ته ګورو او ښکته سړي ته نه ګورو. دا ټینشن دماغو کې دی شي پیدا کړی دی. ګورئ، تاسو سوچ وکړئ، تاسو همیشه بره سړي ته ګورئ چې په موټر سایکل روانې که نه، نو چې خوا کې دې څوک تیر شي په موټر کې، نو هغه موټر سایکل والا داسې وپسخېږي ځان ته یو دوه خیرې وکړي او د الله دا نعمت ناقدري وکړي چې یا الله پاکه ما له دې موټر سایکل راکړی دی، نو ما له دې راګاډي ولې نه راکړو.
د ده نظر دې طرف ته یو ګاډي ولاړي په هغې لګي، خو دې طرف ته یو سیکل والا ولاړ دی په هغې نظر نه لګي. ګورې زما خبرې ته سوچ کوه، دې خو یو ګاډي ولاړ دی په هغې نظر لګي د ټولو، او دې خو یو موټر سیکل والا دی، دې خو سیکل والا دی، یا پیادهګانو کې دی، یا چېرته هغه اپاهج چې ورته ویل کېږي سړی وي او خپې نه وي او یو موټر سیکل باندې را روان وي، دوه ترې نه هغه ولاړ دي، خو دې هغه دوه ته نه ګوري او دې ته ګوري چې دا کوم چې موټر والا راغلی دی. دې موټر والا سره اخوا بل د پجیرو والا دی، نو دا موټر والا بیا د موټر سیکل والا ته نه ګوري چې یا زما دا حالت خو د موټر سیکل نه ښه دی، بلکې دا موټر والا بیا غټ ګاډي ته ګوري. یا الله پاکه نو دا ورکوټ دې راکاو نو دا غټ دې ولې نه راکاو، وایې په دې بلا کې ټول مبتلا یو کو نه یې دا مال دی الله پاکه دا 88 دې راکړی دی او دا کروله دې راکړی دی، نو مال دې دغه لوی پجیرو ولې راکاو. پجیرو والا چې وګوري پنچونر ورته وایي، کوم منچونر ورته وایي، څه بلاګانې دي، نو هغه وایي الله هغه چې وګوري وایي هلیکاپټر دې راله ولې نه راکاو، دې شي جنجال جوړ کړی. او د محلو کې وګورئ ستاسو خواوشا به دوه قسمه کسان دي، یو به هغې چې تا نه به مال کې ښیي خو مزیدار کور به یې جوړ کړي 3-4 چته او ټایل به پې لګولي، یو خو دا د بعضې کسان همسې د ریا دپاره ټایل او دا لګوي د شو شا دپاره، دا شریعت کې ښه طریقه نه ده. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شروع وته، یو سړي یو چت کور جوړ کړی او دویم چت یې پې جوړو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا دویم چت څه له جوړوی؟ وایي دا الله د پیغمبره بس دویم چت ته جوړو، وایي ضرورت یې شته وي، په الحال خو ضرورت نشته، وایي ښه کار نه کوې. خو عاشقان وو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی په غوږ ولګېده چې زما معشوقې ویلي چې ښه کار نه کوې، بس سسکور او بیلچې راواغستې او هغه دویم چت یې ونړه. بیا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سال نه روان و نو هغه دویم چت نو، وایي دا م ولې غورځاو؟ وایي د الله پیغمبره تا ویلي چې وی خوښ مې نه دی، نو چې ستا خوښ نه وي نو زمونږ به څه خوښ راشي. نو داسې بس عمارتونه جوړول چې د ضرورت نه زاید وي، او د پښتو کې به خبرې کوو خفه کېږئ به پې نه، دا ټیسه ټپاسه پې تاسو جوړوئ خپله، دا ښه نه دي راغلی شریعت کې، جایز دي خو ښه نه دي راغلی. نو مونږ وګورو دې محله کې چې چا ډېر غټ کور جوړ کړي نو مونږ په حسد کې راشو، او دا چا چې غریب معاشره یي د 2 مرلو کې 2 کمرې جوړې کړي هغه ته مونږ نه ګورو چې د هغه 2 کمرې دي، او مال الله تعالی یو لوی د 5 کمرو کور راغلی دی، هغه 2 کمرو ته نه ګورم، خو چې نه چا په کور کې 20 کمرې دی هغې ته ګورم. داسې ده او که نه ده خفه کېږم. نو قناعت نشته. قناعت په معنا د دې سره ځان نه بره سړي ته مونږ ګورو، دا اطمینان چرته هم نه راولي. ګورئ اطمینان به د علي راځي چې 2 څیزونه نه کې قاري صاحب راشي، یو خو د الله په نعمتونو شکر. اوهو سوچ کوئ وروره، د الله دا لوی نعمتونه چې دا بچي خدای درکړي دي، دا صحت خدای درکړی دی، دا 24 غنټې دا ورځ او شپه الله په خیر باندې تېرېږي، دا د الله ډېر لوی نعمت دی که نه؟ نو یو شکر کوئ د الله په نعمتونو. ولئن شکرتم لازیدنکم، الله تعالی فرمایي که چېرته تاسو شکر وکړئ نو زه بیا نور هم زیات کړم. او دویم دا دی قناعت کوئ. قناعت دې ته ویل کېږي، مونږ تاسو ته نه ویو چې تاسو بالکل پیسې مه ګټئ، خو حرامې پیسې خو بالکل مه ګټئ، او قناعت کوئ، په قدر د حاجت سره خپل کوشش کوئ، خو که راله نو شکر وباسئ، او که رانله نو خفه کېږئ مه. زما په خبرو پوهېږئ؟ که راله شکر وباسئ، او که رانله نو د دا نه به شیخ چلي نه جوړوئ. شیخ چلي خو پېژنئ که نه؟ تاسو خو بالکل داسې چپ ناست یې چې تاسو خبرې بالکل نه کوئ. شیخ چلي نوم هم چېرته اورېدلی دی حاجي صاحب؟ شیخ چلی نوم دی لکه اورېدلی دی که نه دی؟ تا ته ویم شیخ چلی څوک و وایي؟ ښه بس بس نورې مه وایه. ښه شیخ چلی یو سړی، یو ملا صاحب، ملا صاحب خو نه وایم زه، ملا صاحب خاصم بدنام دی، خو شیخ چلی یو سړی، او هغه به په هوا کې قلاګانې جوړولې، یو په ځمکه قلاګانې وي، یو په هوا کې قلاګانې. هوا کې قلاګانې دا د زړه اطمینان پیدا کوي، خو په ځمکې څه نه راغلی. تاسو ته پته ده د هوا دا قلاګانې خلک کم ځای کې جوړوي، دا د خدای قدرت څنګه چې سړي وده کېږي د دې نه داسې په وخت مخکې جوړوي. ټول پکې مبتلا راغلي دي. سړی چې څنګه وده کېږي که نه، د دې وده کېدو نه په وخت مخکې دا د هوا قلاګانې هر څوک جوړوي. دا پلانکي پلاټ پالم، او په دې پلانکي پلاټ باندې به 15 چته کور جوړوم،
او 3 ښځې به مې وي او هر یوې له به مې 2 کمرې ورکړې وي او دا ډاټسن به مې د فروټو او د مالټو راډک کړي وي او دا سبزیانې به یو هر یوې ته به یم چې ها دا ستا ها دا ستا ها دا ستا دې ته هوایي قلاګانې وایي دا ټول جوړوي ګورې ښه او وخت مې درته حاجي صاحب کوم وخت کې د وده کېدو نه په وخت مخکې تاسو ټول سوچ کوئ دا هوایي قلاګانې یو په دغه وخت کې انسان باندې شهوت راځي څه بله کار راغلی دی خدای دې بي خو باسي د هلکانو باندې دغه وخت کې شهوت راځي او یو دا دی چې هوایي قلاګانې دغه وخت کې جوړېږي یو خبره نه د هوایي شیخ چلی یو سړی چا ورته وي دا پڼ خو راسره واله پنډه یې واغسته په سر باندې د قاضي کلي د روان شوي چېرته دی وي یاره زما د دې 400 اډې پورې ویښه راکوي څو پیسې به راکې د اوس زمانې مناسب وي یاره د 50 بدله درکوم ډېر شعر یې بس کاکا راکړه پنډه یې په سر که اوس روان دی وي دا 50 روپۍ به دا سړی راکړي په دې 50 روپو به ځان له چېرته چرګوټۍ والم دا چرګوټۍ به خرڅ کړمه او مونږ پرون یو تپوس وکړو د چرګ په 2000 روپۍ باندې کېده د دې نه به چرګ جوړ شو په 2000 روپۍ باندې به یې خرڅ کړم 2000 روپۍ باندې چې کله چرګ خرڅ کړم یو ورکوټې چیلې به والم هغه به غټ کړم هغه به بیا په 10000 خرڅ کړم بیا به په 10000 چیلې باندې یو ورکوټې غوندې کټې والم هغه به خرڅ کړم غټېږي به نو په 1.5 لک 2.5 لک روپو باندې به میخه والم بیا به په هغې باندې چیلې والم اوره مې ترېنه جوړه کړه او بیا به مې بچي او ښځې به یو ماشوم به راشي او راته به وایي چې راکړه راله پیسې زه ورته وایم چې حق واشه چې څنګه وي حق واشه ټوکری د هغه سړي اخ به وویشته او ورته وي خدای دې غرق که په دې ټوکری کې خو انډې وي هغه دې غر کړ کړي خدای دې تا غر کړي ستا انډې غر کړي شو زما ټول بال بچ لاړه خراب شو هر څه لاړل تبه تا سره ځانه شیخ چلیات جوړ کړي دي ګورې خفه کېږې ما ځان هم څه جوړ کړي شیخ چلیات ادما یو شعر ډېر زیات وخت وي یې د خاورو جوړه په دنیا پسې نه جوړه ته به هله جوړ شي چې په تورو خاورو موړ شي خفه کېږې مه ګورې ښه ای د خاورو جوړه په دنیا پسې نه جوړه ته به هله جوړ شي چې په تورو خاورو موړ شي نو بغیر د قبر نه خو مړېدل نه زما شته او نه ستاسو شته خو خیر د لږه ګزاره کوئ بره مه ګورئ ښکته ګورئ نو ډېر مخلوق الله پیدا کړی دی چې هغوی له مال الله ورکړی دی شکر دی الله دې وله نور هم ورکړي موږ خو تاسو ته دواګانې کوو موږ مولیان چې یو بل سره کینو تاسو ته پته ده موږ دا خونان مولیان چې یو بل سره کینو نو موږ یو بل نه څه تپوس کوو خو راقبې به بیا کوې موږ چې یو بل سره کینو امامت ته شته که نه او ستا شته او که نه ته دواړه دې خوا کښېنئ راشه ځان او قاضي قضاتان مه جوړوئ تاسو چې دواړه کښېنئ را دې خوا شئ تاسو دواړه چې یو بل سره کښېنئ نو څه تپوس کوئ مونږ مولیان چې یو بل سره کښېنو دا تپوس نه کوو خدای څنګه چل بې دې ښه ده دا دې ښه دي څه ښې دا وروسته کوو مونږ یو څنګه چل دی مقتدیان دي ښه دي او که نه دي ښه وایه دا وایم که نه وایم څنګه چل دی مقتدیان دي ښه دي که نه دي ښه مونږ خو د مور او د پلار نه مخکې ستاسو تپوس کوو د ظالم زامنو او مونږ دوا څه کوو تاسو ته پته ده وایې که نه مونږ یا الله دا اوس کښېنه دی یا الله پاکه دا مقتدیان زمونږ مالدار کړي کوئ او دا دوا کوئ که نه دا ولې کوو دې باندې چې وورېږي نو په مونږ به وسسېږي که نه نو چې په دې باندې نه ورېدلې شخولې وي شخولې مونږ دې ته وو چې څه ورسره ني اخوا کښېنه چې څه ورسره ني کښېنه اخوا چې څه ورسره ني نو تاسو به مونږ له بیا څه راکړئ نو مونږ ستاسو ښه غواړو ګورې مونږ تاسو مالدار غواړو پټ هم غواړو حیاناک هم غواړو او الله هم دقه شانتې ښه مالدار او پټ او حیاناک ساته مونږ خوشحالي ستاسو په پټوالي په حیاناک والي ستاسو د کورونو په صحت او په عافیت باندې مونږ مولیان خوشحاله راغلي نو ډېر خلک په راغلي چې هغه به قاري صاحب تا نه په مال کې تا نه په صحت کې تا نه د کور په اتفاق کې ډېرو امورو سره به مخکې راغلي دا د الله نعمتونه دي شکر به خو یو نعمت داسې دی چې الله دې علماو له راورکړی دی دا الله نعمت دی هغه الله تعالی ورکړی دی هغه دا دی چې علماو له الله علم ورکړی دی دا د الله صفت دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبیت او وارثیت راغلی دی دا دنیا کې مالدارانو ته نه میلاویږي ګورئ تاسو خو لا زمونږ د علاقې خانان مشهور دي د اشنغر خانان مشهور دي تاسو سوچ کې چې د یو سړي 100,000 جیرو بس بکې څونه 100,000 په خوله یادېږي
نو موږ وی مړه دا خو پکې کم راغلی. موږ په خپل علاقه کې وو چې چا زر جر به ځمکه دا خوار دی. څه شی دی؟ خوار دی. خانانو کې یادوم، عام خلک نه یادوم. زما یو اشنا په دې خانانو کې 42,000 جیرو ځمکې وه. څونه؟ 42. بس زما دوست شوی و د حضرت مفتي صاحب مې مرید کړی، بیا به یې درته نوم ووایم. هغه 42,000 جیرو ځمکې والا به کله ناکله مدرسې ته زمونږ راته کې به ناست مونږ سره، مونږ به خوشحاله وو. یو ځل مړی وشو ډکې ورته وایي مونږ هلته لاړو، یو علاقه وه، یو غټ ګاډی راوستی و، زه هلته لاړم او سره په ګاډي کې کېناستم. مونږ زه چې کله کوز شوم مولیان قاریان طالبان راله، ما سره ستړي مشي وکړه او دا ټول د ده زمیندار و، ده سره ستړي مشي ونه که دی داسې ولاړ. نو ما ته چا څادر واچو په هغې کېناستم. ملګرو دوستانو دی ولاړ نو زما ملګري ما کېنه چې کېناستو نو ګپ شپي نو ما ته په دې غوږ کې داسې کوي قوره دې راله ډېره زیاته خرابه کړه. قوره نشې ته ویل کېږي. وایي قوره دې راله خرابه کړه. مې ولې؟ وایي ما ته خو نه چا ستړي مشي وکړو، نه راته چا خواره مشي وکړو، نه را چا سلام وکړو او تا ته خلکو سلام وکړو. زما ورته اتفاقي د خولې نه ووتل، مې ته د پلانکي خان وارث راغلی او زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث. تا ته د خپل پلار ځمکې پاتې شوي دي او موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله پاتې شوې ده. تا ته به د خپل پلار جایداد پاتې شوي وي او عالمانو ته د حضور صلی الله علیه وسلم وراثت او نیابت پاتې شوي دی. نو دا مولیان به دا به کمزوري وي. ګورې دا م یاد ساتئ ښه، دا په مال کې تاسو ته نه رسي. د دې قوت او طاقت په هم کم راغلي، خو د دوی مثال د شمع راغلی دی. او شمع چې کوم ځای بله کړي نو د ده په سر باندې اور ورېږي او د ده په سر باندې اور بلیږي، خو دا ټول ماحول روښانه کوي انشاءالله. نو دې علماو ته به تکلیف وي، دې علماو ته به مدماش تکلیف وي. تاسو به هم صبر کوئ. ګورئ ډېر طلب الدنیا به نه کوئ چې درته کروړونه روپۍ هم دروازې راځي دی، خو ډېر طلب الدنیا یعنی هم به دنیا نه ګرځئ. څه مې وي؟ هم پېژنئ مقصد چې ستا بل مقصد دی راغلی مګر دنیا دې مقصد راغلی نه، دنیا به مقصد نه ګرځئ. او کاروبارونه او دا به م یاسې مقصد نه ګرځئ. نور خو د الله تعالی یو کروڑ روپۍ درکړي، دې کې هېڅ بدګي نشته، بیا چې په دین باندې لګیا خدا به مقصد نه ګرځئ. نو دې علماو الحمدلله هم او مقصد دنیا نه ده ګرځولې. ستاسو د بچو تعلیم، ستاسو د دې ماشومانو علم، ستاسو د دې ماشومانو وګورئ دا د دې ځای نه د هغه ځای پورې چې ناست دي په دې خوشه محله کې به کالجونه وي او کالجونه به نه وایي شته که نه، سکولونه شته او که نشته شته. خوش علاقه کې به کالجونه وي، یونیورسټۍ وي، خو قسم دی په الله باندې که د دغه ځای نه هغه ځای پورې که دا 12 کسان ناست دي او که 14 ناست دي، دا نه تاله یو کالج درکولی شي، نه دله یو یونیورسټي درکولی شي او نه دله یو سکول درکولی شي. دا د دې علماو خیر او برکت راغلی دی چې تا ته دا ښایسته ګلان په دې کور کې نال کړو او دا ښایسته د ګلاب په شانتې ماشومان دی درته د باغ په شانتې د دین د باغ په شکل کې ستا په محله کې نه پیدا کړو. نو موږ د دې قاري صاحب ته 100 سلامه د خیر کوو، 1000 سلامه ورته د خیر کوو او شکریه ادا کوو چې قاري صاحب که ما کروڑ روپۍ هم خرچ کړی وې نو زما دا بچی قاري کېدی نه شو، که ما کروڑ روپۍ هم خرچ کړی وې نو زما دا بچی حافظ کېدی نه شو. دا ستا کوشش دی، دا ستا سعی ده، دا ستا منډه ده او دا ستا اخلاص دی چې زما دې بچي له الله تعالی د قرآن د ناظري یا د حفظ علم ورکړه. نو دا د دې قاریانو برکت راغلی دی. نو یو خو به نیت ورته ښه ساتئ. ګورئ تاسو به هم د عوامو ته نیت ښه ساتئ ښه، او دا عوام به تاسو ته نیت ښه ساتي. نیت ښه ساتل څه ته ویل کېږي؟ عام مسلمان ته به نیت ښه ساتي. دا به نه وایي چې دله دې را بنګله ورکړې ده نو ده نه یې واله مال یې راکړه نه، یا الله د ده دې دا مبارک شي خو مال یې هم راکړه که نه. ګوره دې کې التجا ده، د ده دې خپل مبارک شي خو مال یې هم راکړه که نه، او بلکې دا مال یې هم راکړه مه وایې ښه. یو سړي وي تهجد کول، 2 کسان وي ورسره نور ملاس راغلي اورېدلې ده که نه هم ده اورېدلې. دا سړي چې تهجد کول نو دوا یې کوله یا الله پاکه د دې نیمې شپې را پاڅېدلې ما، یا الله پاکه تا نه دواګانې غواړم، یا الله پاک وګوره دا 2 پکې هسې پراته راغلي دي. نو هغه یو وله چغه وکړي خدای دې غرق او پرکه چې څه دوا کې دوا کوه نو مونږ خو ورته مه خایه که نه. نو ګوره ته پکې دا مه خایه چې یا الله د ده دې بس د الله نه طلب کوه، د الله نه یې غواړه، الله به دله انشاءالله قاري صاحب درکوي. او عوام دې تاسو انشاءالله په دې علماو باندې لږ غوندې ترحم څه ته ویل کېږي؟ دا هر کار کولی شي. خو ګوره ستاسو نه محله آباده ده، دا د الله لوی نعمت دی. ستاسو نه جومات آباد دی،
دا خو تاسو لاړ شئ هغه ملکونو ته په کومو ملکونو کې چې خلک د مولیانو او د طالبانو او د قاریانو مخونو کتو ته په میاشتو میاشتو پراته راغلي وي هغه ملکونو ته لاړ شي. تاسو نه زیات علم یو علاقه وه. نو هم چېرته اورېدلی دي زموږ په پښتنو کې سمرقند او بخارا به مته وي. دا زموږ شهیدان چې د زیارتونو باندې لیکلي بخاري 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 بابا بخاري بابا. نو دا خلک وایي دا بخارا نه راغلی. نه دا د بخارا نه راغلی نه دی، دی بخارا کې سبق ویلی دی. لکه دا نن سبا خلک لیکي حقانی حقانی، یا نن سبا خلک لیکي دیوبندي دیوبندي. نو چې دیوبندي وي نو د دیوبند نه راغلی نه وي بلکې دیوبند کې سبق ویلي، او چې حقانی وي نو د حقانی کې دا کوړي اوسیدونکي نه دي بلکې کوړي کې څه ویلي سبق ویلي. هر څوک ځان سره یو نسبت. دا څونه بخارا بخارا بخاري سمرقندي چې دا زمونږ زاړه مولیان دي، دوی په بخارا او سمرقند کې سبقونه ویلي. بخارا او سمرقند په زمانه کې د علم مرکز و، لوی لوی مدرسې وې پکې. یو مدرسه و پکې کوکلتاش، یو مدرسه و پکې میر عرب، او د بخارا او د سمرقند تهذیب فقه حدیث. ګوره ته سوچ کوه چې د بخارا به د حدیثو څه حالات راغلي چې امام بخاري غوندې شخصیت ته بخارا اوسېدونکی دی. دا بس کوم شخصیت راغلي، هغه د علم کوم مرکز راغلي. او امام ابو حفص کبیر، امام ابو حفص الصغیر، ابو سلیمان الجرجانی ډایرکټ شاګردان د امام محمد صاحب الهدایه ترمذی دا د ماوراء النهر خلک دي. صاحب الهدایه د ماوراء النهر دی، هدایه د ماوراء النهر دی، ترمذی د ماوراء النهر دی، بخاری د ماوراء النهر دی، نسائی د ماوراء النهر دی، قزوینی ابن ماجه دا د ماوراء النهر دی، قاضی خان د ماوراء النهر دی، خلاص الفتاوا د ماوراء النهر راغلی ده. دا ټول خلک فتاوا ته خلاص الفتاوا والوالجه ته ویل کېږي، دا د ماوراء النهر راغلی. ستاسو نه غټې غټې فتاوې او دا کتابونه هلته لیکلي شوي دي. سرخص او نصف دا د ماوراء النهر راغلی چې زمانه کې دا د علم مرکز وي. خو هغه خلکو د علم قدر ونه کړ. نو تاسو خبر یې چې قدر یې ونه شو نو څه چلو شو؟ چېرته چې چا درته ویلي دي روس پرې راغی، روسو څه روس ځان ته به سرخ ښامار وي، سرخ ریچ پې ځان ته وي، روس پرې راغی. او داسې علما قاریان مسلمانان مدرسې جوماتونه روان کړو چې د روس کفر په ټوله دنیا کې مشهور و. یاد ساتئ خلک به ویې لکه دا خو سور کافر دی. د سور کافر نوم هم چېرته اورېدلی و که نه؟ خبرې نه کوې. نسوار توکې د دغه ماله نو بیا به شونډه کولاو کې نسوار خو هم نه دي اچولي که نه؟ د سور کافر نوم هم اورېدلی و. د روس کافر ته به څه شی وي؟ سور کافر. دا سور کافر پکې څه و؟ امریکا هم کافر وه، جاپان هم کافر و، چین هم کافر و، جرمني هم کافر ده، فرانس هم کافر ده، انګلیس. دا روس پکې سور کافر ولې و؟ جاپان کافر و خو ستا جومات یې په خپل ملک کې زغمه. امریکا کافره ده خو ستا جومات یې په خپل ملک کې زغمه. زما په خبرو ځان پې کې. جرمني کافره وه خو جوماتونه پکې وو. فرانس کافر و خو جوماتونه پکې وو. روس چې راغی هر څه ختم کړو. وی جومات موات پکې لا چاوی. نایټ کلبونه یې جوړ کړو. نایټ کلبونه پېژنئ؟ ډبې به یې په ګډولې، په جوماتونو کې به نایټ کلبونه جوړ، ګودامونه یې ته نه جوړ. د مشهورې مدرسې کوکلتاش نه ګودام جوړ کړو د پوجان. د مشهورې مدرسې میر عرب چې د امام بخاري صاحب غوندې لوی لوی خلکو په هغې کې څه وخت تېر کړی، د هغې نه د سمرقند لوی مدرسې چې دا د امیر تیمور د زمانې مدرسې وې، د هغې نه د له ګودامونه جوړ کړه. نو دې ته به مونږ ځکه څه وي روس، او دې ته به مونږ څه شی وي سور کافر. وایي چې چا حفظ وکړو سر به یې ترې وخو. امریکا کې په حفظ پابندي نشته، جاپان کې په حفظ پابندي نشته، یورپ کې په حفظ پابندي نشته. چا چې به مونځ وکړه هغه یې سوځاوه. پرده چا نه شوه کولی، زنانو نه یې برقې راغونډې کړې هغې ټولې وسوځولې ښې واکې. دا ځکه ورته مونږ څه شي وي سور کافر وې. د دین یو شی هم نه پرېښوده، ږیره چا نه شوه ساتلې. حفظونه به څنګه کېدل؟ د قشبندیانو هغلته دین ساتلی دي. یو تاخانه به یې جوړه کړه، هغې کې به د یو کال سامان ور واچو، او هغې کې به بیا حافظان کېدل. یو عالم تللی بخارا ته، او مصحف یې قرآن شریف و. قرآن شریف چې خلکو ولیدو را منډه یې کړی. خلکو یو حافظ راوست، وي دا حافظ دی. وی وایه قرآن شریف. وی قرآن شریف نه خو نشم ویلی. سوچ کوئ د مارې خبرو ته. وی ولې؟ وی زمونږ د علاقې حافظ و،
او هغه به بیا خیاطي کوله، ټیلري به کوله، او موږ به ورسره دا ماشومان د دې په نیت کېنول چې دا حافظان شي. نو هسې به یې مشون کړه 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 کو او نور به یې حفظ کو. د ما په خبرو پوهېږې؟ مشین به هسې کړه 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 کول او نور به یې مقصد څه راغلی؟ حفظ راغلی. په الفاظو نه پوهېږي د قرآن باندې، حافظان دي خو په الفاظو نه پوهېږي. مصحف نشته قرآن مجید هلته نو راغلی. زمونږ د ما په خیال باندې د حلب نه یو عالم تللی و، دی کوړي کې خبره کوله. وی مونږ لاړو هلته چې کله هلته لاړو تاجکستان ته تللي وو. تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، دا ټولې یو علاقې وې. دې ته ما وره دا 7 ملکونه مونږ نه وروسته اخیستي وو. ښه اوس آزاد شو خو لاسم نه لې آزاد. وایي ځکه تاجکستان ته لاړو، یو علاقه وه ځان سره نوم یا ساتې دوشنبه، لوی علاقه ده د مسلمانانو. وایي مونږ تپوس وکړه چې چېرته ملا شته؟ وایي ملا نشته. په سوونو مینو کې ملا نو راغلی. وی اخره مو وی چې چېرته زوړ ملا شته وي، یو زوړ ملا هغه غر کې ناست وي چې کله وروختو 3 کتاب وسره چې راته یې وکتل ګیرې تبلیغیانو جماعت تللی ګیرې پټکي را تر غاړه ورته په ژړا شو چې اسلام باقي دی. وي موږ ورته چې اسلام باقي دی. وایي کوم ځای کې باقي دی؟ پلان کې دنیا الحمدلله وطنونو کې اسلام باقي دی. وایي موږ نه روس سره سره کړي، یو ورسره قرآن مجید و، یو ورسره بخاري و، یو ورسره هدایه. بیا وایي موږ یو بل جومات ته لاړو تاجکستان نه راکوشو چې څنګه مې یو جومات کې تقریر وکړو. وایي یو ماشوم راغی، دا مې د بل چا نه اورېدلي دي، دا خو مې په خپله دغه ملا صاحب نه اورېدلي وو، د حلب نه جومات راغلی او یو بل چا راته وایي چې تقي عثماني صاحب دا ویلي، خو ما په خپله تقي عثماني صاحب نه اورېدلي دي، نه مې کتاب کې لیدلي دي، خو روایت مې اورېدلی دی. وایي چې کله لاړو جومات کې مې وعظ وکړو، نو یو ماشوم راغی ورته وایي چې ملا صاحب زه زموږ علاقې ته زموږ کلي ته ځو، کور ته ځو. ما ورته ویلي وایي زما نه یاده هغوی چې ما ته به ملا ښایي، زه به هلۍ مړه کېږم چې ما ته به ملا ښایي. زموږ علاقه کې ملا نشته. زه الله پاک رحم وکړه ته نه پاکستان نه راغلی. نو وی زه بوتم کور کې یو زړه ادې پرته وه، کلمې ویلې لا اله. چې ویې لیدلم خوشحال شو. ما ته یې ویل چې او یا کاله پس مې مولا ولیده، 100 کاله پس او یا کاله پس. نو دا د دین د دې علم د دې مدرسو د دې پټکو د دې ګیرو قدر د چا نه وکړه؟ دا د هغه کس نه وکړه چې کوم ځای کې دین او اسلام په کمزوری کې نه راغلی. دا خو ستاسو د علاقې نن سبا بخارا او سمرقند دی، دا ستا علاقې الحمدلله د علم مرکز دی. ستا په جومات کې درس دی، ستا په جومات کې مدرسه ده. دا مې یو خبره یاد ساتئ مولیانو، ما نه به خفه کېږئ، دا یوازې ستاسو برکت نه دی ګورئ، دا د دې عوامو دعاګانې دي ګورئ. که دا عوام موږ ته نه وناست قاري صاحب که ته ډېر بانګونه ووایي او څوک را نه شي وایي که نه هړتال پې شي نو چا ته به موږ کړو. او چې اوس دا خلک ما ته نه وناسته او وایي چې جي به السلام علیکم خپل کار کوئ او ما را تقریر شروع کړو، زه به بدي ښکارېدم که ښه به ښکارېدم؟ بدي به ښکارېدم. ستاسو هم شکریه ادا کړو. تاسو موږ سره په دې کار کې شریک یې، په مدرسې کې شریک یې، په جومات کې شریک یې، د ماشومانو په دې تعلیم کې الله شریک یې. تاله به الله تعالی خیر او برکت انشاءالله درکوي. تاله به ستا د نیت خیر او برکت درکوي. تاله به انشاءالله ستا چې نور هېڅ نشي کولی نو خوله خو انشاءالله سمه خوځولی شي که نه؟ که خوله هم سمه نه شوی خوځولی، نور کوتک د باندې مونږ نه رالو، نه د باندې کلاشنکوف ډزو، خو خوله خو سمه خوځولی شي که نه؟ اسلام زنده‌باد خو ویلی شي که نه؟ او که نه ویلی شو که وی تا نه ښه ویلی شم مولا. قرآن زنده‌باد خو ویلی شي که نه؟ وایه وی او مولا تا نه ښه ویلی شم. جومات زنده‌باد خو ویلی شي که نه؟ پټکې زنده‌باد خو ویلی شي؟ عالم علما زنده‌باد خو ویلی شي؟ نو خوله خو خوځوه که نه؟ نو چې خوله باندې دې قوپل یې چولي وي، جرنده دې ورته والي وي، جیب ته خو داسې غټې جرندې دې پښتنو والي که نه؟ الله دا پنجابیان نه دي مړه بې اودسه دا شی دا ولې بېلي لاړه؟ نو مړه پیر صاحب ما خو وایي چې بېلي لاړه شي، ستا د قلب به دونه بجلي وي چې دا ټول ځای به روښانه کړي انشاءالله. ښه توجه وکړه که نه پیري مبارکه. ښه خبره مې څه کوله، ما نه هم خبره روانه کړه د پنجپیري زامنو. څه خبره وه؟ دا د پنجابیانو خبره مې کوله، خبره مې دا کوله. دا پښتانه سم ښه خلک دي که نه؟ او چې راشو نو
زمونږ یو ملګری دی نعیم ترین ورته ویل کېږي بابای صحافت هغه یې پختې ماتې کړي دي یو پښتون ځان ته یې راته غاړه باسلې دوه پختې وله ماتې کړي نو موږ چې راشو نو داسې دو زورونه 3 غاړې او 4 غاړې دا خو تاسو راکوئ که او بس ملا صاحب زنده آباد او قاري صاحب زنده آباد پنجابی نه دی هغه روژه نه نیسي مونځ خو د هغه پلان هم نه کوي راغلی یې لکه ملا صاحب دلته کښېنه تا ته وایم مونځ روژه پنجابیان مونځونه نه کوي پنجابیان روژې نه نیسي روژې چې نیسي پنجابیان وایي وی رمضان جانے پٹھان جانے دا مې اورېدلي دي څه وایي او دا ټیک ده رمضان جانے پٹھان جانے روژه کار ده پټان ده پنجابي ته وګوره دی اړ روژې نیولو ته ګوره چې پلار به ونیسي نو دا کار ده پنجابي ته وایي دا شیخ الحدیث ته وي خدای دې ښه ساتي ډېر ښه سړی دی او ته وایي دا مفتی اعظم کې پی کې دی وي کې پی کې نه که نه چې مفتی اعظم ایشیا شي خو الله دې ښه ساتي وی دا قاضي القضات وی الله دې ښه ساتي خو وی پیر صاحب دی الله چې پنجابي ته وی پیر صاحب دی که نه بیا په ځان نه پیږي اور چې پنجابی ته وی یہ زلفا والی سرکار ہے کیا ہے زلفا والی یہ یہ لاٹھی والی سرکار ہے نو بس بیا پنجابی نه پیږي اوس دا پیسې وي درې یو بمبار پیسې په دې پیرانو باندې ورئ نو ماته دا مریدان کله نه کوي ځان دې هسې خراب که په دې کې پی کې کې مې ولې وی یو 10 نه پټکي پیدا کوي الیکشن یې را روانې دي یو زو دې پنجاب ته چې واپس کال پس راځو نو په پچیرو ته که څه شی دی په پرچونر ګاډي کې به راځو بیا 2 پنجونرې به ځان سره راولو دا خو څه شومان خلک راغلي دي ګورې ښه زه ورته یم یاره زما دا خپل پښتانه خوښ دي زما د دوی دا سړه ډوډۍ خوښه ده زما د دوی دا خپلې مزېدارې ښایسته خبرې دا د ګیرو مخونه مې خوښ راغلي دي د دوی دا د جومات حاضري مې خوښه راغلې ده ماشومان چې موږ په دې لارو تېرېږو که نه زه یو ځل ډېر سخت خفه وم انسان دی ګاډي کې ناست وم روان وم په خرګاډي کې یو ماشوم او یو پلار یو هغه خرګاډي والا ماشوم 2 کالو ماشوم څه پوهېږي لاس یې اوچت کړه استاد اسلام علیکم څه استاد جناب دې لارو کې چې تاسو تېرېږئ نو دا ماشومان نه دا خو لا غټ دي دا ډېر ماشومان دی ستا دا جامې چې ووینو ستا دا ګیره چې ووینو نو څه وایي استاد اسلام علیکم وایي او که نه وایي وایه که موږ ستاسو د استاد اسلام علیکم قدر کوو موږ ستاسو د اسلامي جذبې قدر کوو الله دې دا نور هم زیاته کړي خو یاد ساتئ دا به کموئ نه دا به زیاتوئ انشاءالله د کفر مقصد دا دی چې دا کموئ توړ پیدا کړي زما د تبلیغیانو 3 الفاظ ډېر خوښ دي څه 3 یو دا توړ او جوړ مې خوښ دی او یو مې تقاضا ډېره خوښه ده څه تقاضا موږ سره څه بل څه لفظ نو که نه د دې به مونږ څه وي ته سوچو که زه تللی یم دا په ما تېره شوې ده دوی ته نه ویم زه تللی یم کرک ته اوس څوم عجیبه خلک دي بنوال او کرک والا لکي مروت والا په یوه دي نو څه دي په یوه مونږ ډوډۍ خوړه ډوډۍ چې کله وخوړه داسې ناست وو نو دا کوړي طالبان دي چې په کوړي کړو نه یو ملګري زموږ وایي چې ماله خو اودس ماتې راځي یعنې بار ته ځم نو موږ ساده وو داسې بوډاګان ناست وو موږ ورته ویل لکه دا مولوي صاحب بار ته ځي نو هغوی بار نه پېژانده چې لکه تقاضې ته بار وایي نو یې ځای که نه بار ته ځای که نه مې نه دا سړی بار ته ځي اودس ماتوي په اودس ماتې الفاظ هم هغوی سره مستعمل نه وو دا خو زموږ الفاظ دي اودس ماتول نو وی اودس هم شته چې ماتوې ویو ما نه دا بار ته ځي بیا موږ سره چې څوک هم تقاضې لري ها نو هغه راپاڅېد بوډا ته یې خپل الفاظونه هغه راپاڅېد داسې ودرېده هغه ته ماشومانو وي راشئ دا مولیان غین و لام و بعینه دا الفاظ استعمال کړه قسم دی وی دا مولیان غلو لذي راشي یا خدای دې تبا برباد شي په شرم دی وشرمو نه کېناستې شو نه پاڅېدې شو نه خبرې کولی شوې ته سوچ وکړه چې څوک داسې وي چې دا ملا صاحب غین و لام غیر او یو مې دا د تبلیغیانو مونږ یو ځای ته لاړو زموږ قاري صاحب شعر قاري صاحب ته مونږ چې کله کېناستو نو ویې یاره
بل قاری ته وایي معذ الله قاری وایي یاره که څه مینه محبت دې کړي نو حاضر یې که نه ما چې نه مینه محبت وي ډوډۍ ته مینه محبت وایي که نه نو زما یو دا تقاضا خوښه ده یو مې دا د تبلیغیانو د الفاظ جوړ او ټول دا په ما سې خلک نو تاسو به جوړ پیدا کوئ دا ډېر ښکلي لفظ دی زما دا جوړ ډېر خوښ دا لفظ د جوړ زما خوښ دی نور پکې دی او ټول کې صرف فساد دی نو انشاءالله تاسو به انشاءالله څه پیدا کوئ جوړ مونږ چې ماشومان وو هلکه نو چې ماشومان وو نو دا د دوی عجیبه دنیا نه دی ماشومان چې ماشومان وو نو مونږ به چې کله روانه کړه نو مونږ به داسې کړی داسې کچي ده داسې به هم کړی او چې کله به هم جوړه کوله نو مونږ یې څه شی ده مټې ده نو تاسو ته وایم چې د قاري صاحب سره د قچې ګوتې تعلق ساتي خو د مټې ګوتې تعلق ساتي دقه شان چې څوک وایي چې قاري صاحب سره به د مټې ګوتې تعلق ساتو الله سوچت کې انشاءالله وعده ده انشاءالله کا زه الله پاکم په دنیا خوشحاله کا دین او دنیا خوشحاله شي مدرسې ته هم راځئ بچي ماشومان هم سبق له راولئ په خپلو لمونځونو له راځئ د خپل وس مناسب زه درته یو خبره وکړم یا صاحب زه اوس نه دې خوښه زه درته یو خبره وکړم مونږ د مالدار سړي په 10 لک روپۍ باندې دونه نه خوشحالېږو لکه څنګه چې د غریب سړي په 100 روپو خوشحالېږو ما په دې خبرو پوهېږې مونږ ته د مالدار سړي 10 لک روپۍ او د غریب سړي 100 روپۍ دا یو شان خوشحالي راکوي ځکه د هغه دغه وس دی اگر چې زیاتې دي او کمې دي فطري خوشحالېږو خو د 100 روپۍ چې تاسو 10 روپۍ چې تاسو مدرسې ته راوړئ جومات ته راوړئ په خپې خلاص یې واچوئ قسم دې په الله باندې دا موږ ته کروړو روپو نه زیاتې اعلی محبوبې راغلي دي نو تاسو به انشاءالله خپل تعاون هم مدرسه کې کوئ ښه مدرسې ډېر زیات د مدرسو ډېر زیاتې خرچې وي وګورئ وروڼو ستاسو را کورونه په 100 او 100 او 150 روپو باندې چلیږي نن سبا نه چلیږي داسې خو مدرسې هم دي ماشومان یې پکې د استادانو پیسونه وي پکې او زمونږ خدا کار دی چې موږ 15,000 روپۍ سکول کې ورکړو نو خیر دی او چې مشهور راشي وایي قاري صاحب فیس غواړي څو غواړي یاره 100 روپۍ 100 روپۍ دا قاري صاحب په 100 روپو څه کوي وایه داسې وایه او که نه او دا قاریان هم په پیسو سبقونه ښایي او د دې قاریانو څه ضرورت دی چې پیسو یا لکه کور دی ښه شه دا کور دی د خیر او برکت نه ډک شه نو دا قاریانو له د اسمان نه خو نه راځي قاري صاحب څنګه چې سهار کې خو څه منو سلوا نه راځي وایي که نه راځي که منو سلوا نه راځي که منو سلوا راتلو موږ تاسو نه غوښته نو زموږ د خولې ماتې شي خو منو سلوا نه راځي که نو تاسو به هر قسم امداد کوئ نیت به هم ښه ساتئ بچی به هم سبق له رالیږئ د لاس خپو امداد به هم کوئ د پیسو امداد به هم کوئ خوله به هم انشاءالله سمه چلوئ دا ټولو د فریضه ده د دین چې مونږ ټول قوتونه د دین دپاره استعمال کو اجر به یې د الله درکوي نه یې په قاري صاحب څه اجر دی به درته جزاک الله وایي چې تا سره څوک امداد وکړي نو ته به څه شی وایې جزاک الله دعاګانې به ورته پټې پټې کې جزاک الله به ورته وایې خو اجر یې په چا دی ان اجر الا علی الله اجر به هم په الله وي الله هم خوشحاله کوه صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین